تاسو چې قسم وخورئ په ایمان وایي چا پسې تلي چې قسم می خوړلې دی مونږ قسم خو زمونږ پوله پټې دی دروغ بېایمانی منافقات بل تکوه کنستل بل پسې بد ویل دا خو زمونږ وظیفه ده اوس خبره د پاسه مونږ وایو قسم می دی په خدای قسم می دی په خدای خبره د پاسه دا پښتانه نه وي خزه برابرانه پدری کانی طلاق یې چې د پلانې خبره داسې ده یو سړی راغی مانه تاسو کوم ماته وی چیرې زما عادت ګرځیدلې ده چې خزه تر باندې طلاق یې کرشته ک دروغي خوې ما آزاد ګرځا دا ټول طلاقیان دي دلته لا نکاح شته د چا څوک راشي چې پلاني سړی خزه طلاق کړي زویم نکاح وو د نکاح وو د نکاح چې تاسو تړلو په ایمان وای اول تاسو چې دا ناستي خزم کړي کنه تاسو خټول خزو والای تاسو په ایمان وای چې تاسو څو وخت کې وعده کولو او تاسو نکاح تړلې کېدو تاسو ته د ایمان تعریف درتلو چې ایمان څه ته وایي د دې پوي دی نو چې چاله د ایمان تعریف نه ورځي چې ایمان څه ته وایي عام مسلمان وینا نکاح شوه نه نو طلاق پکې کم ځای راغی خبره ده طلاق خو سبقت د نکاح واړي نکاح دی وینو خزر په طلاق شي کنه نکاح و نه د اوس نو هغه طلاق کم ځای کې نو عزیزانو مونږ ټول بیړه تباله عادت میں ګرځیدل مال کولو ګرځې ډېر رونه دي استاد سي چې دا ټول طلاقیان دي تاسو خیال راغی او بیا زمون ملک داسې دی زرته په ایمان وایم چې ورځ تیریږي هغه 163 سال عمر کې چې کوم بزرگ وفات شو داغه په خبره می ایمان مضبوطیږي چې ورځ تیریږي او د خلکو ته ګورم هغه سره هغه علم او چا د قبر کشف ورته کیږي او په قبر کې مړې معلومي چې د سال دی او ما ورته وی چې ما تم د یو قبر کشف وکا ورازا بار راوستما چې د ادیره ته داسې وکړه ما ته مړې خدای ته په قبر کې خیمه خو په دې ادیره کې د سړې نشته چې ته وګوره اورې د خوشحال شي دا ټول ول په قبرونو کې ناشتي او غوخه ته غوسیږي لګیا دي نو زمونږ د مرګ نه پس دا حال وي نو عرض میں داو چې ایمان دې ته وي او اسلام دې ته وي چې یو غلطی ته شوه ده اوس په علاج پسې ګرځي چې علاج به صحیح مونږ غلطی چې وکړو بیا په فخر کو بیا په ټینګیو مونږ چې غلطی وکړو روزانه تاسو وګورئ چې د دې قوم اول خو پیسې ور سره نه چې وی
بیا هغه په هغه ځای کې خرج کیږي چې کوم ځای د خرج کېدو ځای نه. مثلا تماچا او ټوپک در سره دی او بغیر د ضرورت نه دی په یو ډز او کو یو ډز. ضرورت دی ته وای چې په میدان کې د کافر سره دی جنگ وی او مورچه کې ورته ناسته او تاغول او غتاولی ضرورت دی ته وای. بغیر د ضرورت نه دی ضرورت دی ته نه وای چې واده دی پر دی واده دی ته په ډزه وکا دې ته ضرورت نه وي. بغیر د ضرورت نه یو ډز دې په کو دا اسراف ته. او د اسراف کون کی متعلق پیغمبر ویلی دی چې دیب فی الدرک الاسفل من النار، دیب پالان دی تاخچه د جهنم کې پروت. جهنم کې به طبقات وی، نو اسراف کون کې به پالان دی تاخچه د جهنم کې پروت. عزیزانو عرض داو چې زمون ټول ژوند اسراف ته، زمون ټول ژوند چې ده هغه لوح العب ده، زمون ټول خبرې چې دي فضولیات او بکواس ده. زمون دا جبا خدای څلا را کړی ده، دا جبه څه ده پاره ده؟ دا جبه خو د خرم شته، دا جبه خو د غویم شته، د سندام شته، د سپیم شته، د خنزیرم شته، د پیشوم شته. هغه جبه ولې داسې نه غږیږي او ستا جبه ولې داسې غږیږي؟ دا ولې خدای غږولې ده؟ څه ده پاره؟ دا دې ده پاره چې دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، دی زبا حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے، اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے. دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے. جبا خدای در کړه دی لدا چې په دې جبه تب زما د حبیب صفت کې، په دې جبه با زما د حبیب صفت کې. او یوازې تب نه کې الله وای زبم در سره کو، زبم ان الله وملائکته یصلون علی النبی. وګوره ان تاکید سره وای ان الله په تحقیق سره الله چې ده، وملائکته او ملائکه د خدای چې دي، یصلون علی النبی درود و سلام و رحمت لیگی په جناب محمد رسول الله باندې. نو چې خدای وای ز او زما ملائکه دا ټول په پیغمبر درود او سلام لیگی، نو تاسو تم وای چې یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والاو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تاسم زما په حبیب درود وای او په سلام وای. اوس خبره کوي زمونږ جبه سره پاره ده، زمونږ جبه دې د پاره ده چې الله وی کم کار چې زو زما ملائکه کو، هغه کار به ایمان لرئ نو تاسو به هم کوئ،
او که ایمان نه لرئ نو لاړئ غرق شوئ چې څنګه نور قومونه غرق شوي. نو ژبه دې دپاره خدای درکړې. اوس زمونږ ژبې څه کوي؟ زمونږ ژبې څه وایي؟